نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ډیرو محترمو، الله رب العالمین چې یو بیماری پیدا کړي د هغه لپاره علاج هم پیدا کړي. لكل داء دوا، د هرې بیماری لپاره چې کوم دی دوایي هم دی. الله چې یو بیماری پیدا کړي د هغې لپاره علاج هم وي، دوایي هم وي. محترمو، نن سبا یو داسې بیماری ده چې هغه په ټول خلکو لګېدلې ده. هر کس ته په هغه بیماري لګېدلې ده او یو کس ته مستثنا نه دی د بیماري نه، الا ماشاءالله. هغه بیماری داسې بیماری ده چې په بدن کې په داسې ځای باندې هغه لګي چې هغه ته زړه وایي. زړه په بدن کې یو داسې حصه ده محترمو چې کله دا خراب شي نو دې سره ټول بدن خرابېږي. اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد الا وهي القلب. کله چې بدن کې د زړه چې کوم دا خراب شي نو پوه شه چې ټول بدن د سړي خرابېږي. نو هغه بیماري چې کوم ده هغه د زړه ته لګي. هغه کومه یو بیماري ده؟ هغه ګناه ده. محترمو، د ګناه یو داسې بیماري ده چې دا په بدن کې زړه ته لګي. یو انسان چې ګناه کوي نو د ګناه د وجې نه د انسان په زړه کې توروالی پیدا کېږي، تور ټکي پرې ولګېږي. انسان چې څونه ګناهونه زیاتوي مغونه د انسان زړه چې کوم دی هغه تورېږي، حتی تر دې پورې داسې تور شي چې بیا پې نیک اعمال چې کوم دی هغه ته خوند نه ورکوي. ځکه بدن چې کوم دی دا د زړه په بدن کې داسې حیثیت لري په شان د باچا، چې باچا کله خراب شي نو رعیت یې هم خرابېږي. نو زړه چې کله خراب شي په بدن کې نو ټول بدن بیا کار نه کوي. ستا زړه چې کوم دی، ستا دماغ نیک اعمالو ته نه متوجه کېږي، ستا بدن چې کوم دی هغه نیک اعمالو ته نه متوجه کېږي، نیک عمل تا نه صادرېږي، ځکه ستا زړه خراب شوی، تور شوی دی. نو ما مخکې وویل چې الله رب العالمین چې یو بیماري پیدا کړي د هغې دپاره الله علاج هم پیدا کړي. لکل داء دوا. ما چې د کوم آیات ولوسته مخکې په هغې کې الله رب العالمین فرمایي: قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تاسو الله رب العالمین ته استغفار کوئ. الله رب العالمین چې کوم دی هغه غفار ذات دی، ستاسو ګناهونه معاف کوي. نو دا استغفار چې کوم دی دا یو داسې دوایي ده د ګناه دپاره چې الله رب العالمین دا ګناه چې کومه بیماري ده دا په استغفار سره ختمېږي. استغفار محترمو دې سره د ګناه ختمېږي، دا بیماري ختمېږي. تک تور زړه او دا استغفار چې ته څونه وایې نو الله رب العالمین د استغفار د وجې نه ستا زړه چې کوم دی صفا کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی که نه د 80 کرت نه زیاتې 100 کرت نه زیاتې په ورځ کې استغفار وویل. الله نه محترمو، کوم تاسو له پکار دي چې استغفار ښه ډېر ووایو چې زموږ ستاسو دا کومه ګناه ده، دا کومه بیماري ده دا زړه ته لګېدلې ده او دا زړه چې موږ تاسو په دې استغفار باندې